بسم الله الرحمن الرحيم. البحث العاشر حكم أرض العرب والسواد وحدودهما. دغه دی لسم باس د عربو د ځمکې او د سواد د ځمکې یعنی د عراق د ځمکې او د هغې د حدودو چې دا عشري دي، د حدود یې څه دي او بیا یې حکم څه دی چې عشري دي خراجي دي. ورپسې یو لسم باس کې چې کوم بحث را روان دی نو هغې سره دا هم حل کېږي، خو داسې ګوټه ولګوئ. صرف اوله مسله پکې دا کوي چې د عربو ځمکه چې د ټول په ټوله عشري ځمکه ده، دې کې به خراج نه اخلو، په دې کې به عشر اخلو. که د دې حدود څه دي نو دا د عذیب نه رواله وهي ما بین العذیب د کوفه کې یو کلی دی الى اقصى حجر، هغه اخري حد د حجر د یو ځای نوم دی په یمن کې، هغې پورې دی یو طرف شو. او بمهرې لیکلی د سین څه کې و بمهره دی، دا نوې خبره ده. او د مهره نه رواله حد مشارق الشام پورې دی بل طرف دی. نو وہی جزیرت العرب میں 5 خطے شامل ہے: تہامہ، حجاز، نجد، عروز، یمن. دا جزیرت العرب دی. حجاز کی جنوبی جانب چې دی هغې ته تہامہ ویلے کیږي، اور حجاز و عراق کے درمیانی حصہ کا نام نجد ہے. اور حجاز وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو یمن سے شروع ہو کر حدود شام تک پہنچتا ہے. اس میں مدینہ منورہ اور شام کا ساحل عمان شامل ہے. اور عروز یمامہ سے بحرین تک ہے. یمن میں عدن بھی داخل ہے. دا عربو حدودو. برحال دا عربو ځمکه عشري ده. بیا ورپسې والسواد كلها ارض خراج. عراقي ځمکه دي د هغې ته سواد وایي. سواد معنی تور، نو هغه دومره شنه دي چې تور ښکاري که بره نه ورته وګورئ. والسواد كلها ارض خراج، دا خراجي ځمکه ده. دا د کوم ځای نه د حد سره عزیب نه رواله تر عقبة حلوان پورې، او بیا د علس نه رواله عبادان د علاقو نومونه دي دې پورې عراقي ځمکه ده. برحال دی کې خراج دی. دا یوه مسله شوه. دویمه دا ارض السواد چې دي دا چې څوک پې آباد دي او د چا ځمکې ریسیو کې کري هم د هغو دي. اگر که دا فتح شوي وو خو واپس یې همدې ته حواله کړي دي. لکه کله یو حاکم د کافرو ځمکه فتح کړي عن وطن قهرن او واپس هغو ته ورکړي نو هغو مالکان جوړېږي. پرونه مې ویلي وو چې کله دي هغو ځمکه ده نو یجوز بیعهم لها وتصرفهم فيها، ټول پکې جایز دي. بحث الحادي عشر یولسم باس احکام الاراضی العشریة والخراجیة. دا انتهایی اهم دی، دا ذهن کې کېنوئ. کمی ځمکې عشري دي، کمی خراجي دي، دا غیر ته احکام هم بیانوي او هغه ځمکې هم راته بیانوي. اصل کې ځمکې دوه قسمه دي، یو هغه دی چې آبادې ځمکې دي او دویم غیر آبادې. ناول د آبادو ځمکو کې د عشري او خراجي تعریف کوي د امام ویسف رحم الله باندې، بلکې دا اتفاقي دی. آبادو ځمکو کې کمی به عشري کمی به خراجي. نو واورئ دوه شرط دی دې کې یو موجود شي ځمکه به عشري جوړیږي. اول د کمی عراقي خلکو چې خپل اسلام راوړی، د جنگ نه علاوه جنگ لا نه دی شوی، بس دعوت یې ورکړی اسلام یې راوړی دی. د دیو په ځمکه باندې کوم ټکس چې مقرره وه هغه خراج نه یا به عشري رسئ په دې. دویم کومه ځمکه چې عن وطن قهرن فتح شي د کافرونه او د هغو نه واخیستل شي او مجاهدینو منځ کې تقسیم شي، د هغو ملک ته ورکړی شي، د دې معنی چې کوم ټکس مقرره وه به خراج نه عشر به. نه دو صورتونه د عشر شو: خپل اهل ایمان راوړو او یا مفتوحه ځمکه وه او مجاهدینو ته حواله شوله ملکتن. په دې پوه شولې میسم وجه څه ده؟ دلته موږ چې دا کم ټکس ږدو دا د مسلمان په ځمکه باندې ږدو. مسلمان سره عشر ډېر مناسب دی، ځکه عشر کې د عبادت معنا ده، مسلمان د عبادت اهل دی. او کومه ځمکه چې داسې وه چې د هغې اهل د خپل ایمان نه دی راوړی او
عن وطن فتح شوله او واپس مغو ته حواله شوله چې تاسو یې ځان لکرئ بس منګ له به ټیکس راکوئ نو دغه ټیکس چې دا به عشر نه دا به خراجي عشر او خراج کې به فرق کوه تاسو ورسېدلی عشر چې کم پیداوار وي د هغې جز وي نو یا لسمه یې صحیح عشر ورته وایي او که به باراني اوبه باندې اوبه شي نو بیا شلمه یې نصف عشر ورته یا عام طور خلک مطلقا عشر لفظ استعمالوي بهرحال دا ذهن کې کېنوئ دا د دې فصل خپل یو جز وي او خراج چې دا د ځمکې خپل ټکسي دي کې عبادت والا معنی کمی دا داسې لکه د سړي د سر جزیه چې موږ د ذمې نه نالو نو که ځمکه فصل کوي که نه کوي خو چې قابل کاش وي نو هغو نه به خراج اخیستل کېږي د دغه ځمکو نه نو دا خراج چې دا د ځمکې د فصل جز نه دا لازمه نه ده چې د هغې د جز وي ځکه که فصل سړی هم نه کري خو قابل کاش به هم ترې اخلو د دواړو کې حکم په اعتبار سره تعریف په اعتبار باندې فرق باندې پوه شول یو کې د فصل جز وي او خراج کې د فصل جز نه وي حکم په اعتبار سره هم دغه تعریف په وجه فرق رالی عشر کې دا کار دی که چېرې ځمکه ښه قابل کاش ته خو چا ونه کرله خپل یې ونه کرله مطلب کرلی شول او ویې نه کرله بیا هم پې عشر نه لازمیږي وجه سره عشر نوم دی د هغه محاصله د یو جز نو چې محاصله نشته جز هم نشته نه پیږي پی او خراج که ځمکه قابل کاش او چا ونه کرله نو خراج به هر حال لازمیږي ولې دا د محاصله د جز نوم نه دی چې موږ ووایو محاصله چې کله یې جز به وي نه دا د دغه ځمکې قابل کاش کېدلو دپاره بس دا ورله کافي دي ورسېدلی دي بهرحال دا تعریفونه ذهن کې کېنوي ډېر اهم دي وګورئ وکل ارض اسلم اهلها علیها هغې ځمکه باندې خلک آباد اسلام یې راوړه او فتحت عنوة وقسمت بین الغانمین فهي ارض عشر ورپسې وكل ارض فتحت عنوة فوقر اهلها عليها فهي ارض خراج ولی وس په کافرو باندې مقرریږي نو دې کې داسې یو شی مقرر که چې بدعت والا معنی پکې نه وي لکه خراج شلو لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به وهذا إذا وصل إليها ماء الأنهار وكل أرض لا يصل إليها ماء الأنهار وإنما تسقى بعين فهي عشرية الشجيدة وربسي أهم مسألة ده كم أزمك ماني چې قهرا عن وطن فتح شولا او داغو أهل تهواله شولا نو باغی کې منګ ویل خراج دی دا څه ده کنه خدا الا چې د غټو نهرونو چې هغه د چا په ملک نه دا غي بو ول راځي او کړه انهارو بو ول ناراضي خلکو خپل کویان چینی سری غي بو ول راځي به بهر حال وشري دي ځکه دا خو د بارانو بدی چینی دا بارانو بېخه وينابيع في الارض اصل کې د باران د وبونه چینی جوړيږي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض مخکې راځي اچھا جی اوس دا تپوس پکار دی بلکې لږ سبق مخکې لاړ شو دا به بسې وایو مخکې راځي دویمه مسله موږ شروع کې ویلي هغه ځمکې دي چې آبادې دي او دویمه هغه ځمکې دي چې هغه غیر آبادې دي د آبادو والا خبره خو وشوله غیر آباد ځمکې سړی آبادۍ دي کې به عشر ورکوي که خراج به ورکوي بس د امام یوسف رحم الله بنې زمانې به موږ د دې قرب ته ګوري چې کومې ځمکې قرب کې دي که عشري ځمکې ورته قریبې وي او دا ځمکه چا آباده کړله غیر آباده نو دا به عشري حسابېږي عشر به ورکوي او که خراجي ځمکه ورته قریبه وه او دا چا آباده کړله اوس به د دې نه خراج ورکوي تاسو پوه شولې خو دا خبره په حق د مسلمان کې ده او که کافر یې آباده کړي به هر صورت به خراج ورکوي بیا وورئ که مسلمان یې آباده کړي درې صورته جوړېږي که عشري ځمکې ورته نږدې عشر به ورکوي خراجي ځمکه ورته نږدې خراج به ورکوي که د دواړو ترمنځ یې عشر به ورکوي دا درې صورته شو که کافر یې آباده کړي اما الکافر فیجب علیها الخراج وإن كان في حيز أرض العشر اگر که په نږدې د عشري ځمکې بیا هم څه ورکوي خراج به ورکوي یا عشري غیر آباد ځمکې په عشري اوبو اوبه کوله کافر بیا هم خراج ورکوي هلته خو مخکې د آبادو خبرې وکړه چې موږ ویل بیا به عشري ښه دلته به هر حال به خراج وي
دا امام یوسف رحم الله رای وهورا ومن احيا ارضا مواتا فعند ابي يوسف رحم الله معتبرة بحيزها ومدا مفتى به قول القول الصواب کی فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية والبسين نكتة کی لیکینی وإن كانت بين الخراجية والعشرية فهو عشرية دی عنوان کې دریمه مسله د اصل کې استثناء ده من قاعده دا ویلا چې کوم ازمکه عن وطن فتح شي قهرن او داغه اهل باغې معنی آباد شي نه غوته ازمکه حواله کړي شي نو باغې معنی به خراج وي دا څه وکنه اسلامي نه راوړی نو بصره چې دا عن وطن فتح شوی او اهل اسلام نو راوړی وغوته حواله شوی نو په کار د چې دی کې څه خراج وي خو بهم د دینه مستثنا د دې کې او شر دی اجماع د صحابه په والبصرة عندنا عشرية بإجماع الصحابة غير مستثنى شولا مرحل قرب لولي اعتبار وركي دا قيدة لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه يو شيء چاته نزدي دا خپل قريب حكم اخلي كان خلق توي قريب الشيء څنګه وي قريب د شی په حکم کې عین شی بشان وی مرحل امام محمد رحم الله فرمای هغه قرب مرب ته اعتبار نه ورکی چې قرب کې کم از مکر غیر آباد خبره کو آباد قصه خو کم تعریفونه د خراجي او شری او اتفاقی وو دا غیر آبادی چې آبادی نو شری وای که خراجي وای امام یوسف رحم الله رای تیر شول چې قرب له اعتبار ورکولو امام محمد رحم الله وبو له اعتبار ورکی په کوم وبو چې د ازمکه وبکیږي دا کو شری وبوي دا غیر آباد زمکه به او شری شي او کچری دا غیر آباد زمکه په خراجي او بو مانی وب کېدله نبی به دا غیر آباد زمکه خراجي وي چاله اعتبار ورکي او بو ولا ويسل خو بدي هغه مانی فصل کی خو مفتابی قول امام یوسف رحمه الله وس عشری او بکم دي خراجي او بکم دي نو دا ووري ولې سب د اسمان په بو چې کوم زمکه وب کیږي د چینو د کوینو دا ټولي وشري دي همدغه شان کم نهرونه غټ غټ نهرونه دي چې دا چا په ملک نه دي نو هغه هم اوشري دي او کم نهرونه دي او د خاص چا په ملک دي یا کافر استلی دي دغه کافر جوړ کړي باقاعده او دغه نهرونه باندې چې دغه نهرونه کوم وبچي دا خراجي دي ورسېدلې د اسمانو به د چینو به د کویانو به دغه شان نهرونه چې کوم غټ غټ دی او د چا په ملک نه دي دا وشري وبدي په دې چې کوم غیر آباد زمکي وبکېدلی امام محمد رحم الله وی وشري بي او کوم چې ملکی نهرونه دي هغه خراجي وبدي په دغه چې کوم وبکېدلی به هغه زمکه خراجي حسابي کې غیر آباده وقال محمد رحم الله ان احياها ببئر حفرها او بعين استخرجها او بماء دجله او الفرات دجله او فرات نو مراد هغه انهار دي هغه نهرونه سينونه چې هغه خپل وبو ځان لزه جوړ کړي چا جوړ کړي نه دي لکه کوم سينونه چې جوړ دي کنه دا دی دا کوم محلي وقوده دا خو بس نشيبي زین دي غرون وبو ترالويږي وبو پکې رواني خپل جوړ کړي او الانهار العظام التي لا يملكها احد فهي وشريه لا دي لیکي لان سبب النما چې دا او د حیات هو الماء نو اعتبار بو بولي وان احياها بماء الانهار التي احتفرها العاجم چې کوم کو نهرونه استلی یعنی کافرو لکه نهر الملک او دغه شان نهر د ازدرج د بخراجي خوات ستې مولي سب د الا توجه جي چې کافرو کوم نهرونه استلی دغه نهرونه باندې کوم زمکي وبکیږي د بخراجي ښه غیر آبادی شي او یایت مسلمانان د کافرونو د نهرونه عن وطن قبضه کی بهم بدی کې مو بکیږي به هم سوي خراجي وي خو دغه نهرونه د کافرو استلی دي او مسلمانانو ته حواله کړه قبضه نه وکړي خپل ته حواله کړه په دې صورت کې به د خراجي نه دوبه بلکې دا دوبه به وشري وي پوه شولې په برحال اوس موږ د پاکستان کې مزمي کړي هندستان د دې به حسابي زمونږ د پاکستان پښتنو زمکي خو بل اتفاق خپل ایمان راوړل پښتنو ته بچا پلار څه وای نو دا او شری دی ښا
هندستاني ځمکو باندې یا د کوم پنجاب ځمکې دي کې علما اختلاف دي خو صحیح دا ده د دې د کوم نهرونه اگر که انګریزانو ایستلي دي یا خو د انګریزانو نه مخکې وو نو بیا خو نهر الاعاجم نشو او که هغوی ایستلي دي که امام محمد رحمه الله رایې ترې راواړی او مسلمانانو ته خپل حواله کړي دي قبضه کړي دي نه دي نو بیا هم څه دي وشري دي که نو هندوستاني او پاکستاني ځمکې دا وشري دي مخکې راځئ البحث الثاني عشر احکام الخراج اوس د خراج احکام راته بیانوي ولې صاحب خراج اصل کې ټکس ته ځمکې دی او جزیه ټکس د رأس ته یادې ساتئ ښه خراج په دوه قسمه باندې دی یو ته خراج معذب وي معذب زمونږ په فقهي کتابونو کې دا راځي ښه او یو ته خراج مقاسمه وي خراج معذب چې وظیفې په طور باندې مقرر شي د ځمکې نه ټکس د پیسو په اعتبار سره علی پیسې به راکړي دومره پیسې بیانوي یو خراج مقاسمه ده فصل در لګېدلو نیم فصل به راکړي یا به د فصل څلورم حصه موږ له راکوئ یا درېیم حصه هغې ته څه وایي مولوي صاحب خراج مقاسمه یعنې فصل تقسیموي څو قسمه شو معذب چې د پیسو په اعتبار سره د ځمکې نه د هغې ټکس اخلي او مقاسمه چې د هغې کوم پیداوار دی د هغې هغه تقسیموي هغې خبره کوو نو خلکو ته دو نوم ورکوي خراج مقاسمه او خراج معذب او څوک بل نوم له ورکوي خراج مقاطعه او خراج مقاسمه بهرحال معذب دوه نومونه شو نچوړې راوباسي خراج معذب او خراج مقاطعه تاسو ورسېدلئ دلته د خراج معذب او د مقاطعه بیان کوي واوره والخراج الذي وضعه عمر على اهل السواد راځي هغه کوم یو هر جریب زمکه چې دا او اوبه ورته رسي او د فصل قابل یو جریب زمکه اوبه ورته رسي د فصل قابل نو هاشمي یو قفیز به تخلو یو قفیز هاشمي سره هغه یو سواد یو درهم دی نام فصلونه خبرې کوي غنم وربش وغیرہ او که ترکارینی دغه خواري لګه شان کمی دا کم سبزینی مبزینی دي نو بده کې به 15 دراهم مخلو زیت شو خیرم دې کنه او کم باغونه دي ګڼ باغونه دي شاید انګور یو کده قجوري چې هغه ونی یو بل سره لګېدلی دومره غني نو دغه باغونو خواري لګ نورم کمی د فصل نه او د دې سبزینو نه نو هغه کې به ډیره لو فدواري زیتی لس دراهم بتیلو یو جریب په اعتبار سره تاسو به دې پوه شولې عمر رضی الله عنه داسې کړي اوس د دې نه علاوه چې کوم شی نه دي د دې سبزینو او د دې انګورو قجورو نه او دا کوم چې بیان کړه نور شی نه دي مطلب امونه وغیره دي دې سره به څه کوو سیوان دي نو دې کې به موږ ځمکې ته ګورو یا نور کوم فصل خلک کوي نوې فصل راغلی ځمکې طاقت ته به ګورو هغه دا چې د پیداوار نیمه نه به زیات نه لو داسې به نه کوو چې کوم پیداوار کېږي موږ به دومره روپۍ کېږو چې نیمه نه هم زیات شي یا خراج مقاسمه کې د نیم نه زیات فصل ته اخیستل دا ټیک نه دي نیم پورې د اخیستی شو زیات نه زیات او کم از کم خمس پورې خمس نه به نه راکمو داسې هم نه کوو چې اوس لسم حصه موږ نه راکوي او نه هغه علي داسې به کولی شو څلور تاسو له یو حصه موږ نه راکوئ خراج مقاسمه کې وګورئ وما سوا ذلك من الاصناف يوضع عليها بحسب الطاقت جو پیداوار کے 5 حصے سے کم نہ ہو اور نصب سے زائد نہ ہو فإن لم تدق ما وضع عليها نقصها الامام کہ طاقت زمکه نه لرلو کم چې په مقرر شوی نو بس امام بلګ نور متکم کی برحال یو جرب څومره او دغه شان سواد څومره سواد خاصانه د جرب څومره لاندې لیکل شوی دی به کې شری کتاب شری اوزان ولا مکتل کې ټوله کې شته مخکې دویمه مسله به دی عنوان کې خراجي زمکه د اوبه په غالب شولې او بس د فصل نوي سلا نو وس قابل کاش نه د وسپتی خراج نه لو خراج به الالو چې زمکه قابل کاش وي او سړی نه کوي که کری او کنه کری بهرحال به تیلو وس خو قابل کاش نه ده یا اوبه په بند شولې نور شړه شوله بالکل اوبه نه راځي به امتنالو وسم قابل کاش نه ده وان غلب على ارض الخراج الماء او انقطع عنها او استلم الزرع آفة یا
فصل باندې څه آفت رالی او ټول فصل یې ختم کړلو فلا خراج علیهم وان عطلها صاحبها فعليه الخراج که هغه معطل کړه به تلو خدي نقشان صبر اوس که دلته وایو او استلم زرع آفة فصل باندې صافت را لفرا خراج علیهم دا ټول فصل ختم کو او که فصل باقی به بتوي خراج له امام محمد رحمه الله اما اذا ذهب بعضه قال محمد ان بقي مقدار الخراج دا خراج په مقدار باندې دغه په مثل باقی به خراج واجب یو کدینه کوم به بتنالو مشایخ په نور خبرم کړي دا وصاو فی هذا ان تنظر اولا الى ما انفق هذا الرجل في هذا الارض خلاصه د استلی د چکلا صافت را له بازي فصل هلاک کو نو مونږ ویلو خراج بتنالو دا محمول له بده معنی چې دومره مالک دغه ازمکه ولتنه پاتې کیږي چې کال له وکړي او کنه پاتې کېدل او ته هم څنګه سبب خراج اخلو مخکې راځي بهرحال درېمه مسله که خراجي زمکه والا کافر ایمان راوړو نظمکه به وسم خراجي دا بني چې وس زمکه مرسل مسلمان شو له وشر بکیدو ومن اسلم من اهل الخراج اخذ منه الخراج على حاله وجد هذا لان الارض اتصفت بالخراج فلا يتغير بتغير المالك مالک په بدلیدو سره زمکه کې څه بدلیدل نه راځي لکه ورپسې مسله سره بنورم واضح شي ولې مسلمان سره دوه مسلې کوي مسلمان سره چې د کافر نظمکه غستلې شي یو خراجي زمکه دویم چې مسلمان واغستله د مالک په بدلیدو سره زمکه کې څه تغییر نه راځي زمکه به وسه هم قشان خراجي وي مسلمان به خراج ادا کوي نه به تغستله ويجوز ان يشتري المسلم من الذمي ارض الخراج ويؤخذ منه الخراج بنزما خراجي زمکه نه به وشرنالو کوم زمکه چې خراج وکنه به وشرنالو یعنی دو وظیفې به کې خودل صحیح نه دي یو خراج له بس دا کافی ده کلیږي او کډيري نبی علیہ السلام فرمایي لا یجتمع عشر وخراج فی ارض مسلم مسلمان بزمکه کې خراج او عشر دواړه دا باندې جمع کیږي اته د کافر باغی کې به جمع کیږي نه کافر باغی کې خو شرع سم نشته او عشر خو عبادت ده مخکې راځي البحث الثالث عشر احکام الجزيه تر اوسه د زمکه د ټیکس بیان اوسره ته د سر د ټیکس بیان کې مې سب د اهل ذمه اول نمبر انواع جزيه جزيه په دوه قسمه ده څنګه چې خراج په دوه قسمه مؤذبه او مقاسمه وکنه جزيه په دوه قسمه ده مولوی صاحب یو جزيه چې دا هغه جزيه هغه په اهل ذمه باندې داغو د رضا موافق کې خودل شي صلح ور سره وشي بس هغه موږ بل دومره درکو فیکس یو دا شولا او دویم هغه چې امام په مقرر کی نو که صلح اول صورت کې صلح او شولا په څومره باندې او شولا بس ما غوي او دویم صورت کې امام چې مقرري څنګه وي دا غي درې صورت دي هغه وایو کا مالدار باندې په کال کې 48 درهم دي میشته به څلور ور کوي او متوسط سړی به باندې به 24 دي میشته به 2 ور کوي او چې غریب وي خو کار کوي دومره کار کوي چې هغه خپل روزانه رزق پوره کولای شي هغه باندې به 12 کې میش کې به یو درهم ور کوي یو سړی بيخي غریب چې هغه خپل خرچم نشو برابر ولې غنه بنالي وګورئ والجزيه على ضربين جزيه توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزيه يبتدئ الامام بوزعها هذا دویم قسم دی دا کله کوي اذا غلب الامام على الكفار واقرهم على املاكهم اوس دا غي بیان کې مقدار جزيه فيذو على الغني الظاهر الغنى خمالدار سړی وي یعنی دومره مالداري چې عمل ته اجتم نه بس مزدورانی لګي في كل سنه 48 درهما يؤخذ منه في كل شهر 4 دراهم وعلى المتوسط الحالي متوسط الحال سره سړی ته ویل کېږي چې مال ورلې خود عمل نه مستغنی نه باقاعده لګي کامل نه کوي غریبيږي
24 درهما في كل شهر درهمين او وعلى الفقير المعتمل فقير دی خو معتمل دی معتمل معنا من يكسب اكثر من حاجته دا خبره ده څومره حاجت یې غي نه زیات ګټي البته مال وسره جمع نه دا به 12 درهما ورکي في كل شهر درهما په دې عنوان کې درېمه مسله انواع جزیه بیان کړه مقدار جزیه بیان کړه دیم نمبر من توزع عليه الجزيه ومن لا توزع چا باندې به جزیه کدو بچا به نقدو نو اوله مسله په دې عنوان کې اهل کتاب باندې به جزیه کدو دغه جزیه د قتل د اسلام د رق بدله ده د رق یا دی غلامان کوبم او یا بر الجزیه را کوي نو غلامان هم نکړه جزیه به تیلو دغه شان الحمدلله والله مجوس باندې بجزیه کدو عبدة الاوثان من العجم چې بدیو باندې بمدو او عبدة الاوثان د بوتان عبادت کوونکي من العرب او دویم نمبر مرتدین په دیو باندې به جزیه نکدو ولې جزیه د استرقاق په بدله کې تاسو غلامان نه جوړو جزیه نالو او مرتد او عبدة الاوثان من العرب چې هغه د غلامانو قصه نشته هغه کې یا اسلام دی او یا قتل دی نو جزیه خو د هغه استرقاق بدل استرقاق نشته نو بدل بهم نه تاسو بیګی کنه موږ ویلیو نائب به الکار ور کوي چې اصل کم دی کې ممکن وي هما نغیدا متعذر وي دلته اصل ممکن نه دی چې نه دی نائب کار نه ور کوي قاعده ویلی وکنه مخکې راځي دویمه مسله په دې عنوان کې خزی مانی با جزیه نکدو دغه شان ماشوم مانی به نکدو او زمین کم ګډ شل کسته او دغه شان فقیر دی او غیر معتمل یعنی هغه خپل خرچه چې دغه نشي برابروله دغه شان رهبان الذين لا يخالطون الناس عیسایانو کم دغه دی دا پیران میرانی چې دي نیمانی بینک دو وجه سره مولي چې بسل کې زمنګ په ملک کې کوم زمين اوسېږي کنه دیوم باندې jihad نه فرض منګه jihad نه بوزو نو نه قتلېږي او نه نور خلق قتلې هم مسلمانان خود واړه کو نو دیو نه قتلېږي او نه نور قتلې دي په وس کې دیو نه من جزیه لو دا بس تاسو یا به جنگ کوي یا به پیسې را کوي مجاهدین وای کنه یا خرچه ور کوي یا جنگ لځي نو جنگ چې نه کوي اوس برغي خرچه ور کوي دغه جزیه ده اوس خزه ده ماشوم د دې منه و جنگ نشته چې جنگ نشته ری اصل نشته خرچم به نشته جزیه دغه شان ګډ شل مانیخ جنگ قتل قتال نشته نو جزیه بدلیم نشته فقیر معتمل هم دغه حکم دی تاسو ویږئ کنه او رهبان چې دی هغه جنگ نه کوي څلورم مسله په دې عنوان کې سقوط الجزيه وتداخلها جزيه ساقط دل او دو جزي په یو بل کې تداخل کېدل ولې یو سره دی اوله مسله په دې کې دی اول جز سقوط الجزيه والا ده جزيه به لازم و اسلام یې راوړو ذمیو بس جزيه ختم شوله جزيه ولې و دا به جنگ قتل قتال لنت لو داسې وکنه ولې کافر اوس مسلمان چې اوس لشي جزیه خبره ختمه سقطت عنه اصل معنی چې عمل کیږي نو به فرع د نزو نائب ته ونزو دویم یو اهل ذمه دی هغه منګه خراج جزیم ته نه داخستي یو کال تیر شو بل کال را لین اوس پتی راتلون کې کال کې ډب لنالو تداخل بکو یو بل دوړ لپاره کافي شي تداخلت الجزيتان تاسو پوه شو لیکنه دا امام سم مسلکو عمدہ مفتابه دي البحث الرابع عشر احكام معابد الكفار دا کفارو د معبدونو د عبادت خانو خبر راته اوس کوي اوله مسله دوه مسلې پکې کوي کافر ته بدای اجازه نه ورکو چې هغه نوې عبادت خانه په دارالاسلام کې جوړه کی ولا يجوز احداث بيئات ولا كنيسه او دغه شان صومعه او بیت نار په دارالاسلام کې وته دی اجازه نه ورکو دا هندوانو غته څه وي مندري دی اجازه نشته لکه دویم
که د مخکې نه قایمې وي او ونړېدلې او مرمت یې کول غواړي نو مرمت کولی شي. څومره پورې به مرمت کوي؟ څومره چې مخکې وي، زیاتې به یې نه کوي. داسې نه زیات ځایونه به سره ونیسي یا یې لوړي کړي نه، زړه په زړه به یې. وإذا انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها. تاسو ورسېدلی پې بیا اصل کې بیا دواړو ته ویلی کېږي، کنیسه که یهود پکې عبادت کوي او که عیسایان یې کوي. بیا غالبه دا وه چې بیا به د معبد النصار ته ویله او کنیسه به معبد الیهود ته ویله. دی عبارت کې داسې معلومه شوله چې نویو ته به نه پرېږدو او زړو صرف مرمت به کولی شي. او مطلقا یې ویلي که دا په ښار کې هم دغه حکم دی او که په کلو کې هم دا وي. وفي إشارة أنها لا تهدم القديمة مطلقا سواء في الأمصار وفي السواد. امام محمد رحم الله في العشر والخراج کی ذکر کړي امصار المسلمین کې به ولورانو او اجارات کی ذکر کړي نه به ولورانو. خرونو کی چی کنه زړې به ولورانو وي خو سیدار چې نه به ورانو ولا. او دا کوم قصه وشوله چې خرونو کی نوی بنه جوړي زړې به ولا مرمت ته بریدو ورانو به کنه به ورانو. دا اصل کې فی دارن الفتحیه دي چې کوم فتح کړي هغې کې او که صلحیز علاقې دي هغې کې ورسره به دې هم صلح کولی شو. پکار دی چې ویې کړو چې عبادت خانې هم لرې کوئ هله به سره صلح کوو. مخکې راځئ البحث الخامس عشره 15 بحث احکام اهل ذمه. د اهل ذمه او احکام راته بیانوي. اهل ذمه چې دی به د مسلمانانو نه ځان جدا شکل او صورت به اختیاري، مسلمانانو په شان کار به نه کوي. ويؤخذ اهل ذمه بالتميز عن المسلمين في زيهم. هيئت به د مسلمانانو نه بدل وي او مراکبهم سواری به بدلی. دغه سروج اسونو باندې کوم سروج نه مراد اسونه دي او قلانی سهم دغه شان ټوپۍ موپۍ به بدلی او خیل اسمانه به نه سوريږي. مخکرال کنه مسلمان نه بدلی څه مطلب؟ مسلمان په بسونه سوريږي دی په باغې نه سوريږي. اصله بدن سره نه ګرځي چې پته لګي دا ذمہ دی او دا مسلمان دی او په دغه حالت کې تنګ شي اسلام ته مایل شي. ما ينقض به ذمه وما لا ينقض. اوس کوم شی دی چې اهل ذمه وکینو کم ذمتوب دی غور سره ختميږي او یو حربي تی جوړیږي او کم شی دی چې هغه وکی به هم هغه اهل ذمه پاتې کیږي. نو وای یو اهل ذمه د جزیه نه منع شو، جزیه نه ورکوله. یو اهل ذمه او مسلمان مړ کړو. یو اهل ذمه او نعوذ بالله نبی له سلام ته کنزل وکړه. یو مسلمان دې زنا کنزل وکړه. نو دې سره د اهل ذمت توب کوم عهد دی غنه ماتيږي. په دې باندې ورسېدلې بس دا کارونه چې کړي دي به ته جزا ورکو سزا او اماغه شان به اهل ذمه وي. او وجه دا چې قتال کله ختميږي چې کله جزیه ومني. جزیه په ځان لازمه کې حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. دا سره غلي کنه د قتال انتها چې دا هغه التزام د جزیه دی او دی التزام د جزیه کړي دی ادا کوي او کنه کوي به خبره ده. برحال د نبی علیہ السلام ته کنځلې کول خبره چې تیر شوله د هغه ده چې پټي کړي. اوس که ښکارا کنځلې کوي او عادت یې جوړ شوی نو بس اوس به صرف قتل او پریدو به نه توبه مو به ته نه پریدو. لأن المرأة التي كانت تعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام قتلت ومزه الأئمة الثلاثة وبه يفتى اليوم. أو الشفاء كريما شتم النبي فرأى الإمام أن يحرقه بالنار فله ذلك. لبيك ولا تعواز دي من سب نبيا فاقتلوا. مخکې راځي اوس کله به دیو د ذمتوب ختميږي. دا خوش ولا به نه ختميږي. وای دا چې کله دارالحرب سره ملحق شي او یو ځمانه غریب شي او زمون خلاف جنگ شروع کړي وخت کې به دیو کوم ذمتوب و ختم شو کچا وجل بس وجنی دي. البحث السادس عشر 14 بحث احکام د مرتد
نمبر 1 حکم د نفس مرتد. احکام د مرتد کې اول نمبر د نفس مرتد حکم بیان. یو سړی چې مرتد شي نو موږ به هغه باندې اسلام پیش کو. نو که څه شبهه وه ورته وبویو چې هلکه واپس اسلام راوړه. که شبهه وه شبهه به ورله ختمه کو، او که ختمه نه شوه 3 ورځو پورې به همدغه شان بند کو، قید به کو. په دې قید کې به شبهې ختمو. نو که اسلام یې راوړو ډېره ښه ده، او که نه قتله. او اسلام هم بلا نه دی پیش کړی مرتد باندې. یو مسلمان رالی او دا مرتد یې مړ کړل، نو ښه کار یې ونه کړو، صبر وکړه، هشه مه کوه، دا یې مکروه کار وکړل. خو بهرحال مباح الدم قاتل باندې قصاص دیت وغیره نشته دی، لأن ولا شیء علی القاتل. صبر وکړئ. ستاسو څوک دی؟ ستاسو څوک دی؟ صبر وکړو. لأن القتل مستحق عليه بكفره والكفر مبيح الدم. کفر اصل کې مبيح الدم دی ښه. او پاتې شو اسلام پیش کولم بلا نه دي پیش کړی او سړي مړ کو. نو موږ دا خبره کړې وه چې اسلام خو دې ته مخکې نه رسېدلی دی. والارض بعد بلوغ الدعوة غیر واجب. اسلام پیش کول چاته دعوت رسېدلی دا واجب نه دی به خلکو ته رسېدلی. مخکې راځئ. درېمه مسله که ښځه مرتده شوله نه به قتلیږي، ولکن تحبس حتی تسلمه. ورسېدلی پې دا خو د نفس مرتد خبرې وي. دویم نمبر حکم مال المرتد. د مرتد د مال خبرې وس واورئ. مولوي صاحب ملک د مرتد د هغه د اموالو نه چې کله سړی مرتد شي د مال نه ملک لرې شو، د ده مال د ده د ملک نه لرې شو. خو دا ده چې موقوف دی، که واپس اسلام راوړو واپس په دغه مال د ده ملک ته راشي، او که رایې نه وړو بس به مکمل ختم شو. ځکه یا خو به قتل شي او یا به دارالحرب ته لاړ شي، هغو سره به ملحق شي، حربي شو. حربي مال خو مباحي د چا په لاس کې هم د هغو شو. بهرحال ورثو ته به ورکوو که نه، سراجي مسله د وایو. ویزول ملک المرتد عن امواله بردته زوالا مراعا. ځایله کېږي به خو موقوف وي. فإن اسلم عادت الى حالها وإن مات. اسلام یې راوړو واپس به راشي، ځکه اذا زال المانع عاد الممنوع ولا قصه ده. وإن مات که مړ شو او قتل خپله مړ شو یا قتل على ردته انتقل مکتسب فی حال الاسلام. دي خو دوه مسلې کړي. په حالت د اسلام کې چې کوم مال ګټلی ورسوي مسلمانانو ته به ورکو، او که په حالت د ردت کې مرتدوالي په حالت کې کوم مال ګټلی، مطلب دا دی مرتد شوی او قلار آزاد ګرځېدلو او بیه شرای کوله، کوم مال یې ګټلی هغه به فی وي، هغه به بیت المال ته حواله کړو. در امام سے برای دا که سوزین کی منگ سراجی کی ویلی مرتد مسئلہ کی دری صورتم ویلی. مرتد مال بورسو ته ورکو کنه دا مسله وا. نو کچری په اسلام په حالت کم مال چې اسلام په حالت کې ګټلې هغه بورسو ته ورکو، دا غو حق دی. او کم مال چې بعد الاسلام بعد الارتداد او قبل دخول دار الحرب، دار الحرب تلا نه دی تله او ارتداد نه پسې کوم مال ګټلې دی، نو اختلاف دی پکې. امام صاحب وایي دا به مالی فی، دا به بیت المال کې داخلو، او صاحبین وایي دا به ورثو ته ورکو. دلته تیر شوي و که نه. او دریم کله چې دارالحرب ته داخل شو هغې نه پسې کوم مال ګټلی او که هغې به یې راوړو د ټولو به اتفاق دی هغه به بیت المال ته ورکو. په دې پوهېږئ امام صاحب قول مفتا به دی. فصل فی المرتد ملاحظه کیجیے. الموت الحکمی که به ولګي دا خو موت حقیقي ومړو. فإن لحق بدار الحرب مرتدا، مرتد شو دارالحرب سره ملحق شو او قاضین فیصله وکړه چې هلکه سړی به سمل ته لاړی د هغو نه شو، نو اوس دا احکامات به جاري کېږي. د ده کوم مدبر غلامان دي موږ سراجي کې ویلو، نو موت حکمي دی، مدبر غلامان به آزاد شي. امهات اولاد مرګ سره ازادیږي، اب آزاد شي. او کوم دیون په ده باندې واقعي ختمه شوله، د باندې چا قرضونه هم لاړ، او کوم کسب په حالت اسلام کې کړی دا مسله مخکې تېره شوله، ورسوي مسلمانانو ته به را منتقل شي. ورسېدلی به درېمه مسله په دې عنوان کې دیون المرتد. د مرتد قرضونه به خلاصو، څنګه به خلاصو؟
نو کوم قرضونه چې د کړي په حالت اسلام کې نو د هغه مال نه به خلاصو کوم مال چې په حالت اسلام کې ګټلې او کوم قرضونه چې په حالت ردت کې راغلي یا به د هغه مال نه خلاصو کوم چې په حالت ردت کې د ګټلې پوهیږئ نو که حالت ردت کې مال نه ګټلې او قرضونه پر راغلي نو حالت اسلام کې کمال ګټل د ورثه و دي ابا قرضدار ته نور کو تاسو سوالي معاملہ کولا سلورم عنوان تصرفات د مرتد تصرفات به له اعتبار وی کنه با دې بل مختروا وړ یو فائدہ ذکر کو وعلم ان تصرفات المرتد على اقسام د مرتد تصرفات بدري قسمه باندې دي یو نافذ بالاتفاق بعض تصرفات داسې د مرتد دي چې هغه بالاتفاق نافذ دي که استیلاد ام ولده جوړي طلاق خزل ور کوي طلاق خزل خو نشي ور کولای خزل به طلاقيږي ځکه دا شی حقیقت ملک یا تمام ولایت ته نه دي محتاجه دویم نمبر وباطل بالاتفاق نکاح کوي نکاح نو نکاح نه کیږي ذبیحه چې دا هغه له اعتبار نه مردار به ځکه نکاح او ذبیحه هغه ملت غواړي دغه ملت نشته دوشو دریم نمبر چې کوم موقوف دی بل اتفاق ټول څلور دي ها څلور قسمه دغه دي تصرفات دي مادریات کړو څلور دي موقوف بالاتفاق لك عقد مفاوضه وکړه عقد مفاوضه مخکې ویل عقد شرکت کې کسازین کی هغه خو بدواله مسلمانانی کړه نو که مرتد شو موقوف به که واپس مسلمان شوړي نه خدا او غني وس ختم بشي او مختلف في توقفه توقف کې چې اختلافي هغه غدي کوم مشمارل شروع کې دي کنه بيع او شراء او اجاره وغيرها کړی دي نو دا امام سے بنظمانی موقوف دي او د صاحبانو مسلک داري چې ترڅو پر قاضي فیصله نه کړی یا د الحد تنی تلدار سے نافذ دي امام سے وینه موقوف دي فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ورسید لي خجي یو سړی مرتد شو دار الحرب تلاړې دغه مال ټول ورثو ته میلاو شو اوس واپس را لې مسلمان شو اوس بچکو نو ورثو په لاس کې چې کوم معلوم اندلابو ته ورکی کله اصلي مالک دی او کو ورثو کمال چاته هبه کړي خرڅ کړي دی اوس به بچ نه غواړي او خپل شي خرڅ کړي او ملک ته غراغلو وإن عاد المرتد بعد الحكم بالحق إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه او کوم چې تله دی مخکې عبارت مې ویلو وما باعه او اشتراه او تصرف فيه من امواله في حال ردته موقوفا فإن أسلم صحت عقوده وسي شو کنه مخکې راځي مرتدی تصرفات بتوکم دا خو د مرتد خبرې وي د مرتدی تصرفات بهر حال قابل قبول دي والمرتده اذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها لکه دا خو ملکیږي سم نه دی خو صرف قید کوم ولا سم بس حکم قوم خاص من كفار العرب یو خاص قوم د کفار عرب نه دغه حکم بیان هغه ته بني تغلب ویل کیږي عمر جنو تراغلیو نو د به ټیکس کې خودلو خراج جزیه به کې خودل دی ول نام خو معزز خلک هم جزیه مګدا ادا سکو یا ربانی جزیه یا ربانی سه وک چې مسلمانانو نه کم زکات لغي ډبل ومنګ درکو او یا زو منګه مرتد دغه سره کافر سمل کری کیکو بس هغه ویل سیدا ډبل را کوي من خو ته جزیه تاسو کو تر څنو ورکوي او جزیه را ډبل را کوي بني تغلب نه ډبل د مسلمانانو غسل ونصارى بني تغلب چې يؤخذ من اموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاه ويؤخذ من نسائهم خزن به مخلوم سکدا سره دغه بدله غونه د قتل قتال چالت د اغونه ناغسل کېدله اما شمان به ناخلو اتلسم باس مصرف د خراج او د جزیه دا جزیه او خراج منګ بیت المال کې جمع کو دا به خرج کو به بچکی نو وما جباه الامام کمال چې امام جمع کی چا خراج وی د بني تغلب اموال وی او یا اهل حرب ورته امام ته هدیه ورکی غد امام عمران خان ته استادان نه دی هغه به جمع کې بیت المال کې او دغه شنجزي یصرف فی مصالح المسلمین کې به خرج کو
نو هغه باندې به صغور جوړو بونډرینی دا کندرتاری تا وي او قناطر به جوړو لوی لوی پلونه کم چې مستقل ته ور جوړیږي او جسور کم چې ارزي جوړیږي یا جسور هغه پلونه د خلک وي کم دی وبو باندې جوړیږي لرګو وغیرهونه ويو تامنه دغه شان قضات المسلمین ته به کې تنخواګانی ورکو عمالو ته به ورکو علماء ته څومره چې کافي کیږي او مقاتله او ته رزق ورکو یعنی فوجیانو ته او دغه اولادو ته الباس والتاسع عشر اتلسم باس احکام دو بغاتو باغین اول نمبر حکم د نفس بغاتو او دویم نمبر د اموالو بیان دی نو نفس بغاتو حکم کله چې یو قوم د مسلمانانو راپاسيږي او یو ځای قبضه کې غالب شي باغې معنی او د امام د طاعت نوزي بدی وخت کې هغه باغین شي کا اول حکم متداري مسلمانانو ته چې الى العود تبول دعوت ورکې راځي واپس جماعت کې شامل شي جماعت مبارک کیږي او کما شوبه مو به ابو ختم کی او کا دعوت ورکو شوبه ختم کړه بهم نه من کېدل ډایرک به سره جنگ نه کوي ترڅو چې هغه جنگ نه کړي فین بدأوا قاتلهم حتى يفارق جماعتهم جنگ به ور سره کوي مسلمانان دي خو جنگ ور سره کوي تر دې چې هغه کم جماعت جوړ کړي ولا ختم کی دانه چې خامخای مړه جماعت ختمول بکار دي دویمه مسله او کدیو د فارفی اوا یو جماعت برابر کړو نو جنگ مو سره کو کوم کسان زخمی شو یارانه وتختیدل نو زخمین به پکې وجنو او زخمی به سبور پسې کی تختیدون کو سبور پسې کی ګرانی شبه دا سینه چلال شي به جماعت جوړ لکی او که جماعت باقاعده نو جوړ کړي نو کوم زخمی شو بس به بریدو جنگ نه وته یا وتختیدل بس خبره ختم شو به بریدو وان كانت لهم فئه اجهز على جريحهم یعنی قتلوا بلا زخمی واتبع مولهم او موليكم چې شاکړې وب سي ور بسې کیږي وین لم يكن لهم فئه لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مولهم پوه شولې بي درېمه مسله د دې کوم ماشومان دي هغه بقیدین نه جوړو اخو غیر مکلف دي کوم مالونه دي به تقسیموم نو مسلمانانو مال څنګه تقسیم خپل منځ کې ویږي البته اور بسې مسله کې د مالونو حکم را روان دي نمبر 2 حکم اموال البغات نو اوله مسله دار چې داغونه کوم اصلاحي ونی ولا شولې او مسلمانان ورته محتاج او پاغي اصله معنی مغو سره جنگ کولای شي پوه شولې به ولا باس بان يقاتلوا بسلاحهم ان احتاج المسلمون اليه دویم دیو اموال به مسلمان قاضي چې حاکم دا به قبضه کی نه به وته ور کوي او تقسیمي به امنا چې کله ته به وسله بس به وته ور کی ورسېدلې به زرزرم ویلونو درېمه مسله به دی عنوان کې هل يؤخذ الخراج والعشر ثانيا بعد اخذ البغات ولی سب کله کله باغین د خلکو نه زکات عشر خراج واخلي نو دوباره به امام اخلي پدې پويږي نو حکمدار امام ته چې ته به دوباره نه علي ته خو د خلکو نه عشر خراج اخلي زکات اخلي ته اموال ظاهره او کې د حکم واخستې شي دا دې بوج تاغوت امن ور کړي چې اوس باغینو داغونه اموال اخلي نو معلومیږي تاغوت امن نه دی ور کړي کاغوت امن وې نو بل چا به داغونه پیسې بزو نشو خستلې پیږي کنه نو قاضي به دوباره حاکم مسلمانانو حاکم به دوباره نه علي بس خبره ختمه هغه بچ کوي مسلمانانو زکات سره بچ کوي نو بګوري کده غباغینو په صحیح ځای کې لګولې او په زکات ادا شوی دي او که صحیح ځای کې نو لګولې نو دیانتن ورته حکم دی دوباره دی ادا کی البته قاضي به زور نشي کولای وما جباه أهل البغي كمال جمع أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا فإن كانوا صرفوه في حق أجزاء من أخذ منه وإن لم يكونوا صرفوه في حقه فعلى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى يعيد ذلك كتاب الحظر والإباحة